درنو ملګرو تازه خبره ډېر غټ خبر دی باید چې یو څو دقیقې شاید ویډیو اوږده هم شي خو باید اورېدل یې هم مهم دي. د باجوړ کې د وسلوال ګروپ سره د باجوړ سیاسي او قومي مشرانو ناسته پرون کړې وه چې اوس یې دویم سیکشن دویم راوند چې کوم دی هغه نن کینې ناستې دي او خبره روانه ده. په دې کې څه ویل شوي دي او څه مقصد ده خو یو اړخ ته زه خپل نظر پیش کوم خامخا ووایي موږ تل د امن او د عدم تشدد پیروکار یو. موږ خامخا دا خبره کړې هم ده او کوي ها چې تر ټولو بهترین لاره د یو مسلې د حل لپاره چې کوم دی هغه کېناستل دي او جرګه کول د غونډه کول دي. نو د یو مسلې حل په اسانه باندې رسېدل شي نه کې په ټوپک نه بلکې ټوپک سره نور هم بد امني سوا کېږي او ولس ته زیان رسېږي. نو باید د خبرې له لارې حل شي. دغه خلک چې کوم د وسلوال ګروپ د هغو سره دغه قومي د خپل ذمه دارۍ باندې په خپله ذمه دارۍ باندې دغه مشران د باجوړ علاقایي مشران چې کوم دی ناست دي او ورته ویلي چې د الله د رضا دپاره نور تاسو جنګ مه کوئ د دې څخه ووځئ. په هغې ورته نن چې کوم 12 بجې وي هغه ورکړی دي او جواب به اوس تاسو په رسنۍ باندې یو وګورئ یا به راشي موږ به یې درسره شریک کړو چې څه ورته وایي. خو داسې ښکارېږي چې ډېره مشکله ده چې هغه دا خبره ومني چې کنې موږ به جنګ بس کړو. خو په دې کې بله مهمه دا ده چې جنګ ودرېدلی دی او چې کوم خلک متاثرین دي هغه باید په پرامنه طریقه باندې بیا ووځي. هسې نه چې په جنګ کې یا په ډزو کې راروان نو بیا کېدای شي چې ډېر زیات نقصان وشي. نو کم خلک شاید په دې کې هم لږ هغوی ته لار جوړه شي نو دغه وشي. نور د هغوی د جواب په انتظار وي الله دې وکړي چې د امن خبره وکړي او الله دې وکړي د سولې خبره وکړي او د یووالي خبره وکړي او د باجوړ ولس باندې رحم وکړي چې دا جنګ نور ختم شي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا جرګه به کامیاب شي او که ناکام؟ کمنټس کې حتماً ووایئ.